الف لام میم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله مولانا العظيم. د سورۃ بقره ابتدائی 15 آیاتونه ذکر شو. دې سورۃ ته سورۃ بقره ویل شي. او بقره غوا ته ویل شي. دا طالبان په اصطلاح کې دیتا تسمیه د کل وی په اسم د جز تا. دا بقره څخه په دې صورت کې الله ذکر کړی دی. د ټول صورت نوم صورت بقره شو. اذان مې ولې منتخب کړی دی دا چې حضور ډېر شی دی په دې صورت کې ذکر شوی دی. خو د دې انتخاب څخه وشو چې بقره باندې د موسی علیه السلام په بقره باندې معجزه د موسی علیه السلام ښکاره شوې. عظیم الشان معجزه دا د غوا په ذریعې باندې خدای پاک ظاهره کړې. نو تسمیه په بقرې سره ذکر شوې. باقی د دې صورت ربط نو دې صورت ته سورۃ بقره ذکر وی چې په دې کې د موسی علیه السلام دغه ذکر شوی. واته بقره ویل شي. یو بقره بری دی یو بقره بحری دی. بقره بری چې دی نو دا واده او بقره بحری میخه ده. خیال کرا لکه دغه وایي اهل حدیث وایي په قرآن پاک کې د بقرې ذکر نشته، د میخې ذکر نشته. د میخې پی حرام دي. د میخې پی څه دي؟ ولې په قرآن شریف کې ذکر نشته دی؟ وده دغه زامن ولې پکې ذکر نشته؟ بقره پکې راغله. بقره دوه قسمه ده. یو بقره بری ده او بقره بله څه ده؟ بقره بحري ده. نو بحري څه ده؟ میخه ده ورته. خیال کې راغله. دا خو په قیاس یو زیاتي خبره. انا دا تسمیه د کل ده په اسم د څه سره ده جو. باقي د دې صورت د صورت فاتحه سره ربط شوی. دوه درې قسمه ربط دی. یو ربط دا دی. درې قسمه ربط دی. ډېر هم کېدلی چې خدا لکه غټ غټ اسباب ده.
یو دا چې مونږ ویلو په سورۃ فاتحه کې چې د سورۃ فاتحه نه والا تر سورۃ کاف پورې بیان د سره د ربوبیت د الله دی او بیا د سورۃ کاف نه والا تر سورۃ سبا پورې بیان د تربیت دی بیان د برکت دی او بیا تر اخر د قران پورې بیان د قیامت دی متا سورۃ فاتحه هغه اجمال او دا سورۃ بقره تر اخره پورې دای تفصیل دا یو ربط او دویم ربط هغه دا دی چې په سورۃ فاتحه کې سوال وشو اهدنا الصراط المستقیم یا الله پاک موږ ته سیده لار وښیه ندا سورۃ بقره دغه سوال جواب چې کومه لار ته غواړي سیده لار هغه لار چې دا هغه دا سورۃ بقره ده د دې سورۃ بقره مضامین دي ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین دا کتاب بدی کې شک نشته ده او دا هدایت کامله ده لپاره د متقین مدایغه تفصیل ده دغه اهدنا الصراط المستقیم سره تفصیل او دریم ربط آلتا کی ایاک نعبدو دے ویلو و ایاک نستعین اللہ منتا عبادت نصیب کی او استعانت نصیب کی دا عبادت طریقی او دا استعانت طریقی فذکری فدی باقی قرآن پاک کی یاغا سورت بقرہ دا و نور سورت نکی دا یاغا دریم مناسبت شو او څلورم مناسبت دا دی چې په سورۃ فاتحه کې درې ګروپ او درې نوع د خلقو ذکر شوي یوم انعم علیهم بل مغضوب علیهم بل ضالین دا دغه درې واړو ګروپونو درې واړو فرقو تفصیل دا په دې سورۃ بقره کې داغه څلورم ربط شو د سورتونو په میان کې ربط دا په ترتیب عثماني کې دا ضروری دی په مذهب د شام د متأخرین د امام رازی رحمت الله علیه نه پرایستا د شاه ولی الله رحمت الله علیه کو دا متأخرین د دې ټول په دې باندې ربط په مابین د صورو کې دا ضروری دی باقی د دې صورت فضایل هغه خو ډیر دي چې هغه ان شاء الله تعالی وروسته بیا ذکر شي هغه فضائل د دې سورته بقره دا دي چې دا سورته دا مدني سورته ده او دا بعد الهجرت نازل شوه د فتح مکه نه آیاتونه مخکې او سورته
آخری آیات دې واتقوا یوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. دا آخری آیات ته چې کله سم هجری کې نازل شوه دي او د دې نورستو نبی عليه الصلاه والسلام لته اورځ ژوند دی او بیا وفات شو. دا آخری آیات ته د قران پاک او دا آخری آیات ته د دې سورته بقره او فضائل د دې سورته دا دي چې نبی عليه السلام فرمایي دا سورته ډېر ولای د دې سورته تلاوت ډېر کوي ځکه د دې په تلاوت کې برکت ده او نه وسلې محرومیت ده. او دویم فضیلت دا ده تفسیر قرطبی نقل کړی دی د حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ. تفسیر قرطبی روایت کړی دی د معاویه رضی الله تعالی عنہ چې دا صورت تو ډېر ولي هغه به جادو نه چلی هغه باندې به دا د ملیشیا نه ډاکټر راشي یعنی کدوه چې 90% خلک هغه سادو دغه والدی دا د سحر والی جادو وهلی خو چې دا ولې چې سورته بقره نه وي د سورته بقره لوستره بیا به د جادو اثر نه دو فضیلت دریم فضیلت دا ده چې څوک د سورته بقره تلاوت کوي د هغه کور نه شیطان تک پیریان دې نه تک په کوم کور کې چې سورته بقره لوستل شي دا غنه پیریان تک دا دریم فضیلت. څلورم فضیلت دا دی چې دې سورته سنام او قرآن ویلی شي. سنام څه ته وایي؟ خوب ته. سنام الابل دا خوب ته وایي. خوب چې کوم دی نو دا په دې اوښ کې ډېر خوب ځای څه دی؟ خوب سړی چې پې سوچي نرغړي دي نه پوه شو که نه څومره خوشن لیکن عربو با په ژوندانه باندې د اوښ نه چې کوم دی نو خوب پرې کاو چې ډېر به وږي شو که نه نو خوب به یې نه پرې کړ او بیا به ول اپریشن وکړو نو بیا به سم شو هغه غوښه به یې د خوب وکړه نو دې ته سنام القرآن ویلی شي. مانه دا په قرآن پاک کې یو ډېر خوږ او بهترین صورت پوه شئ. او پنځم فضیلت دا دی چې کله دا صورت نازلېده د هر آیات سره به 80,000 فرشتې اکرامن احترامن ځمکې ته راتللې. 80,000 فرشتې دا به د هر آیات سره ځمکې ته راتللې. او شپږم فضیلت دا دی چې په دې سورته بقره کې یو آیات دی یو چې هغه د خیال کراله چې هغه د تمام آیاتونو د قرآن پاک نه افضل دی. د تمام آیاتونو د قرآن پاک نه افضل آیات هغه یو آیات دی چې هغه په دې سورت کې دی. هغې ته آیت الکرسی ویلی شي. بعض علماء وایي چې دغه اسم اعظم دی. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. دغه یو آیات چې دی نو دې ته دا افضل د تمامو آیاتونو دا شپږ فضایل او اووه فضیلت دا دی. ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې په دې
سورۃ بقره کې 10 آیاتونه دي چې څوک دغه 10 آیاتونه لولي د بال بچبا د جناتو نه محفوظ وي بال بچا او بچی به د څنګه محفوظ وي د جناتو نه د پیریانو نه محفوظ زمونږ غره ته خدای په دې پیریانو کې پیدا کړی دی نو څه وو ها موږ له تعویذ وکړه چل دی ها غوټه درا باندې راغونډېږم کوښښ وکړه او چپر باندې راځي څوک وي هوایی دی نو سره هوایی دی ما که هوایی و سره یې کني پیسې خو هوایی شي کوښښ وکړه چې مولا څخه کار ته روان شي کوښښ وکړه تاسو ورسېدلې ندی کې د غلط آیاتونه چې څوک وایي د بچي به د څنګه محفوظ وي د پیریانو نه د شیطانانو غلط آیاتونه کوم دي څلور د الف لام میم نواخلا تر مفلحون کو او درې آیت الکرسی ورسره دوا آیاتونه نور هم الخالدون کو او فاتح درې د آمن الرسول نه تر اخره دا 10 آیاتونه دي چې تاسو لولي مددغه سړي دا بچي با دا به د جناتو نه د آفاتو نه الله تعالی محفوظ ده دا هغه وم فضیلت او اتم فضیلت دا د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت ده چې د الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي لا تجعلوا بيوتكم قبورا تخلق قبورنا قبرنا ما جوړوي په قبر کې تلاوت کیږي نه چې خپلار دي خو څه هغه بقای چې هغه ته خاص ولایت او خدای ورکړي او بعض حافظان دا دي چې د قبرونو نه تلاوت आवाज راځي لا تجعلوا بيوتكم قبورا فإن البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان کم کور کې چې سورۃ بقره لوستلی شي دې ته به شیطان نه ځي فإن البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان شیطان متدن نشي دایغه اتم فضیلت او نهم فضیلت هغه د ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ حدیث ته هغه فرمایي من قرأ سورة البقرة في ليلة من قرأ سورة البقرة في ليلة لم يدخل ذلك البيت الشيطان تلك الليلة دغه شپه باندې به شیطان دغه کور ته نه ځي چا چې په سورۃ بقره ولوسته خیال کرا دا نه هم فضیلت او لسم فضیلت هغه دا ده چې ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ په حج کې شیطان وشته یا جمره عقبه وا یا وسطا وا یا اولا وا او جمره وسطا دا هغه څه دی وشته هغه وشته نو کعبه شریفه دې چپه وګي غاړه ترا وسته نور خاطه غاړه ته څه مخکو او کعبه شریفه چپه غاړه ترا وسته او ګټه دا تکیو وشته او خیال کړه لکه او وی فرمایل چې سورۃ بقره په دې ځای باندې آیاتونه نازل شوي د سورۃ بقره
آیاتونه دلته نازل شوي سورت په مدني دی لیکن بعد آیاتونه یې څه دي هغه په مکه معظمه کې نازل شوي خیال کې راغله مخکې به ډېر تکلیف په دغه ځای کې به شیخ حاجیان به پکې راغورځېدل او مړه کېدل کله به ډېر ورغی لکه چې یو به پرېوتی و نورو به ځان بچ کړو نو ډېر به لاړ شو نو هلته یې جنګله غورځولې وه او ښکته غورځېدلي وو د دویم چت نو په هغې کې په سوو زرګونو باندې حاجیان شهیدان شو اوس خو تاسو به نه لیدلي الله تعالی دوزه د خیره او ما لیدلي دي چې اوس دومره اوږده دیوالونه دي لکه زموږ د مدرسې دا سره او دغه وریښته سره دومره اوږده دیوالونه دي او زما په فکر کې څلور پسې اوږده دیوالونه دا ټول دیوال ویشتلی کېږي د کوز چتو هم د دویم هم د درېیم هم د څلورم هم دا دیوال ویشتلی کېږي د دواړو غاړو نه خلک وي دا مسلې خو پکې چې کوم دی نو دا پکې څوک کوي چې دا نور خاطه ته مخ کا یا نور خاطه ته شا کا خو دیوال له ګزار راخلاصوي نو اوس دغه نشته دی اوس هغه فتنه نشته دی هغه خدای پاک چې کوم دی نو دغه د امامان راوړ دی دغه مخکې به صرف دا بورجې ویشتلی کېده په دې بورجې باندې به فلکونو خلک فلکونو نه چې زمونږ په کال باندې 110 لاک خلک وو خیال کې راغله که نه زمونږ په کال باندې دا وی حجة الدغه دی که نه حج اکبر دی نو دا ټول مخلوق په دې یو ستن باندې جمع کېده او اوس چې کوم دی نو هغه پریشاني ختم شوې د هغه زمانې د هغه علاقې علماو فتوا ورکړې ده او د هغې یو ستنې په ځای باندې هغه ټول دیوال وي او ګیټې ټولې یو ځای ته ځي په داسې شکل یې ناوې جوړې کړي لکه د ژرندې د ناوو په شانتې چې هغه ګیټې ټولې هغه یو ځای ته ځي خیال کې راغله نو دا څو فضایل شو دا 10 فضایل شو 11 فضیلت یې دا دی چې دا په دې صورت کې زر اوامر دي او زر پکې نواهی دي او زر پکې حکمتونه دي زر اوامر زر نواهی او زر پکې حکمتونه دي او یو 12 فضیلت دا ده چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دا صورت د تفسیر سره په 12 کاله کې حفظ کړی و دا صورت د تفسیر سره په 12 کاله کې حفظ کړی او حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ دا صورت په 8 کاله کې سره د تفسیر نه حفظ کړی او زموږ حافظان صاحبان کو تفسیر کو صدیق او حفظ در کول خیال کې راغلی عمر رضی الله تعالی عنہ 12 کاله کې سره د تفاسیر نه حفظ کړی بهرحال دا د دې صورت فضائل ذکر کړل رب تم سے کرنے میں ذکر داغنا بعد او د دې ترجمه او تفسیر دا